بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد. گرانو قدرمنو محترم اوریدونکو، محمد داود عابد ستاسو د دعاګانو محتاج ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، هر انسان دا د زړه خواهش دی چې دی په دنیا او په آخرت په دواړو کې کامیاب شي. بیا خاص کر کله چې مسلمان د قرآن مجید هغه آیاتونه او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه احادیث مبارکه ووري، په کومه کې چې د جنت تذکره وي، د جنت د نعمتونو، د جنت د ښکلا تذکره دي، نو بیا دی ارزو کوي او ارمان کوي چې رب العالمین را ته په آخرت کې جنت راکي او د جنت د ښکلې نعمتونه راله راکي. خو یاد ساته دا خو ډېر ښه سوچ دی چې یو انسان دا ارمان او ارزو کوي چې زه د جنت ته داخل شم، خو جنت دا صرف په آرزو او په ارمان باندې نه حاصلیږي، بلکې د دې دپاره ضروري ده چې بنده به د ټولو ناول په رب العالمین او د هغه په پیغمبرانو باندې ایمان راوړي او د ایمان نه وروسته به دې نیک اعمال کوي. دا دوه څیزونه ضروري دي، یو ایمان، یو نیک اعمال. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه. هغه خلک چې ایمان یې راوړه او نیک عملونه وکړل، دی به جنت ته داخلیږي. هم فیها خالدون، دی به په دې جنت کې همیشه وي. یا قرآن کې الله فرمایي وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زیر هغه کسانو ته ورکړه چې ایمان یې راوړه او نیک عملونه یې وکړل، ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، چې دې خلکو دپاره به جنتونه وي. یا رب العالمین فرمایي والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. هغه خلک چې ایمان یې راوړه نیک اعمال یې وکړه، نو دا خلکه به مونږ جنتونو ته داخل کو، داسې جنتونه چې د هغې د اونو لاندې به نهرونه وي. لهم فیها ازواج مطهرة وندخلهم ظلا ظلیلا. او دی دپاره په دې جنت کې پاکې بیبیانې وي او مونږ به دی له ډېر ګڼ د راحت والا سوري ورکو، هغې کې به داخل کو. یا رب العالمین فرمایي والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. چا چې ایمان راوړه او نیک عملونه وکړل، نو مونږ به دی جنت ته داخل کو، د جنت په بالاخانو کې به مونږ دی له ځای ورکو. یا بل ځای کې سوره یونس کې فرمایي للذین احسنوا الحسنى وزیاده. کومو خلکو چې نیکي وکړه نو د هغې دپاره جنت دی او ورسره نور نعمتونه هم دي. قدرمنو، داسې بلها شي د قرآن آیاتونه زه تاسو ته مخې ته ایښوی شمه چې د جنت د نعمتونو وعده هغه خلکو سره ده کومو خلکو کې چې دوه صفات وي، یو ایمان او بل اعمال صالحه. دا څومره آیاتونه چې ما ذکر کړل، په دې کې د جنت تذکره ده، د جنت د نعمت او د انعام تذکره ده، خو هغه چا دپاره کومو خلکو چې ایمان راوړه او نیک اعمال یې وکړل. نو معلومه شوه چې د جنت د داخلېدو دپاره دوه څیزونه شرط دي، یو ایمان او یو اعمال صالحه. د جنت مستحق به هغه خلک ګرځي چې هغې ایمان هم راوړي او هغې اعمال صالحه هم وکړي. اوس دې ځای کې دا خبره یاد ساتئ، د رب العالمین نه به یریږم او د الله نه به امید هم ساتي. اوس که یو انسان کې یره نشته د الله او صرف امید ساتي، نو په دې باندې هم د دې انسان خلاصي د جهنم نه ګورې نه کېږي. دا یاد ساتئ. دا ډېر غلط سوچ دی. بعضې خلک وایي یره بس زما نیت صفا دی او الله پاک ته د عبادت څه ضرورت دی. د الله فضل چې په چا وشي نو کافر هم جنت ته الله پاک بوتلی شي. د الله نه څوک تپوس کوونکی نشته، هغه ځان له خبره ده. خو بل د الله قانون چې کم دی نو ګورې یاد ساتئ، د هغې دپاره ایمان او اعمال صالحه شرط دي.
ته به ایمان راوړي خو ورسره به مونځ هم کې، روجې به هم نیسې، زکات به هم ورکې، حج به هم ادا کې. که ته صرف ایمان راوړې او مونځ نه کې، بې علمازې، نو یاد ساته ګورې جنت ته داخلېدل نشته. د جنت د دخول دپاره د ایمان سره سره اعمال صالحه شرط دي. رب العالمین په قرآن کې مونږ او تاسو ته د جنت تذکره کوي. وړاندې ته دا دوه خبرې خامخا کوي. د جنت ترغیب را کوي او ډېر په ښکلی انداز باندې کوي. د جنت د نعمتونو تذکره کوي. دا څه دپاره؟ دې دپاره چې مسلمانان دا ووري او دا ترغیب هغې ته میلو شي چې یاره جنت خو ډېر ښکلی ځای دی، چې د هغې د حاصلولو دپاره جنتیان کوشش وکړي. وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون. او پام دې نعمتونو کې دی رغبت کون کی رغبتو کی. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. او تاسو منډه کې خپل رب طرف ته، مغفرت طرف ته، او هغه جنت طرف ته چې د هغې پلنوالی د اسمانونو او د ځمکې برابر دی، کم چې د متقیانو دپاره تیار کړی شوی دی. مطلب دا دی چې داسې اعمالو کې چې ستاسو د بخښنې او د جنت د ګټلو ذریعه وګرځي. الله پاک په ډېر ښکلي انداز باندې ځای په ځای مسلمانان جنت طرف ته رابلي او ترغیب ورکوي. والله یدعو الی دار السلام. الله پاک تاسو دارالسلام ته رابلي، یعنی جنت طرف ته تاسو رابلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن مجید دا آیاتونه خپلو صحابو ته خپل امت ته ذکر کړي، او ورپسې د جنت د حاصلولو دپاره بار بار ترغیب ورکړی دی. دا عملو کې تاسو به الله جنت ته بوځي، دا عملو کې تاسو به الله جنت ته بوځي. قوموا الی جنة عرضها السماوات والارض. د یو جهاد په موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل تاسو داسې جنت ته ورپاسې چې د هغې پلنوالی د اسمانونو او د ځمکې برابر دی. نبی علیہ السلام فرمای، امام مسلم رحمت الله علیه په خپل کتاب کې د رب العالمین حدیث قدسی ذکر کوي. نبی علیہ السلام فرمای چې رب العالمین او فرمایل اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نبی علیہ السلام فرمایي چې رب العالمین فرمایل چې ما د خپلو نیکانو بندگانو دپاره په جنت کې داسې نعمتونه تیار کړي دي چې هغه نه سترګو لیدلي دي، نه غوږونه اورېدلي دي، او نه د یو انسان په زړه کې د هغې خیالات تیر شوي دي. بهرحال قدرمنو د دې ټولو خبرو نه دا خبره مخې ته راځي چې الله پاک انسان جنت ته رابلي، او د جنت د حاصلولو دپاره دوه څیزونه انسان ته ایږدي چې ته به ایمان هم راوړې او اعمال صالحه به هم کې. هر نیک عمل چې کې هغې کې به د نیت د رب العالمین رضا وي. چې ته کله ایمان راوړې او نیک اعمالو کې او په هغې کې د نیت د رب العالمین رضا وي، د دې د وجې نه به ته جنت مستحق ګرځې، تا به الله جنت ته بوځي. په قرآن مجید کې او په احادیث مبارکو کې د داسې ډیرو اعمالو تذکره ده چې د هغې له وجې به انسان جنت ته ځي. ما تاسو ته دا خبره وکړه چې د جنت داخلېدو دپاره ایمان ضروري دی او د ایمان نه وروسته اعمال صالحه. نو ایمان خو مونږ او تاسو پیژنو، الله به یو منو، هغه سره به څوک شریک نه ګرځو. د الله پاک ټول پیغمبران به منو، د ټولو ناول پیغمبر به حضرت آدم علیه السلام منو، د ټولو نه آخري پیغمبر به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منو. د الله پاک را لیږلي شوي کتابونو صحیفو باندې به ایمان راوړو، د مرګ نه وروسته په ژوند باندې به ایمان راوړو، فرشتې به منو. دغه شان دا ټول هغه څیزونه دي چې انسان په دې باندې ایمان راوړي. دا خو زمونږ او ستاسو الحمدلله شته دي. که د چا نه وي نو دا خبرې چې ما کومې وکړې په دې ایمان او یقین وساتئ چې او الله یو دی، شریکی نشته. د الله پیغمبران څومره چې راغلي ټول حق دي، ابتدا د آدم علیه السلام نه اختتام په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شوی دی. دا ایمان وساتئ او دا وساتئ چې هر پیغمبر کوم دین راوړی دی
نو هغه دین حق او داغه کتاب حق او فرشته حق دي او د مرګ نه وروسته دوباره زندگی چې دا حق ده. یو ځل به مونږ ژوندي کیږو، الله به مونږ سره حساب کتاب کوي، جنت ته به خلک ځي، جهنم ته به خلک ځي. دا عقیده او یقین وساتئ چې داسې به وي، دا ایمان شو. بس اوس دویم څیز چې د جنت د حاصلېدو دپاره کوم دی نو هغه نیک اعمال دي. چې نیک اعمال سړی وکړي، اعمال صالحه، نو داسې انسان چې ایمان هم وي او نیک اعمال صالحه هم وکړي نو دا انسان به جنت ته داخلیږي. نو په ایمان خو تاسو پوه شئ. اوس راځو نیک اعمالو له. کوم داسې نیک اعمال دي چې د هغې د وجې نه انسان به جنت ته داخلیږي؟ نو یاد ساتئ دا موضوع ډېره زیاته اوږده ده. قرآن مجید او احادیث مبارکو کې د دې ټولو څیزونو تذکره، د دې نیکو اعمالو تذکره شوې ده چې کم کم نیک اعمال انسان وکړي چې انسان به په هغې د جنت مستحق ګرځي. خو زه تاسو ته د هغې نه څه بعضې ذکر کوم. مونږ او تاسو دا اعمال یاد کو او دا وکړو نو الله پاک به مونږ جنت ته بوځي. د ټولو ناول څوک چې په اخلاص باندې د رب العالمین د وحدانیت او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت گواهی ورکړي، دا سړی به جنت ته داخلیږي. اول به مونږ او تاسو دا نیک عمل کوو، گواهی به ورکوو چې الله یو دی، لا اله الا الله، الله یو دی، محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. زه د الله د یووالي گواهی ورکوم او زه د پیغمبر د پیغمبرۍ گواهی ورکوم. دا به ته ووې، دا اوم یو نیک عمل شو. نو دا د جنت ته د داخلېدو په اعمالو کې لومبی عمل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من شهد ان لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنه. څوک چې د زړه د اخلاص دا گواهی ورکي چې رب العالمین نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته، دا سړی به الله پاک جنت ته داخل کی. دا یوه خبره شو. اوس په دې نور احادیث هم زه تاسو ته راوړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قال لا اله الا الله دخل الجنه ووجبت له الجنه. څوک چې لا اله الا الله وی دی به جنت ته داخلیږي او د ده دپاره جنت واجب شو. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو په یو باغ کې یو ځل تشریف فرماو. ما ته خپلې سپلۍ راکړې او راته وفرمایل چې اذهب بنعلی هاتین، دا زما سپلۍ ځان سره واله او لاړ شه. فمن لقیت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په دغه باغ کې نبی علیہ السلام سره زوم. ما ته نبی علیہ السلام فرمایي چې زما پیزار واخله، پیزار یې راله راکه. څه دپاره؟ دې دپاره چې که ته به هر خلکو ته خبره کوې نو هغوی به وایي چې نه دا خو کیدی شي نبی علیہ السلام دته دا خبره نه کړې، نو چې ته زما دا پیزار هغوی ته وښې نو هغوی به پوه شي چې یو نبی علیہ السلام پیزار ورکړی، دا خبره یې ورته کړې، دا خبره دې رښتونې کوي. لکه مثال په طور نن سبا یو ځای ته یو سړی بل سړی لیږي نو ول خپل شناختي کارډ ورکړي، چې هلته هغه ته وایي چې زه پلاني رالیږلی یم او دا زما کارډ ورته وښیه، نو خلک پوه شي چې واقعي د هغه رالیږلی. وایي زه یې ولیږلم او ما ته یې وایي چې بهر وګوره چې کوم سړی تاله مخې له درځي او هغه دا خبره کوي چې لا اله الا الله د زړه له کومې او د زړه د اخلاص نه دا خبره کوي، زړه په دې خبره مطمئني چې الله یو دی، نو فبشره بالجنه، هغه له د جنت زیری ورکړه. اگر چې بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل که تاسو خلکو له دا زیری ورکې نو ما سره دا یره پیدا بیا ما سره دا یره وي چې خلکو په دې زیری باندې اعتماد وکړي او نیک اعمال به پرېږدي. نو د الله پیغمبره هسې نه چې خلک نیک اعمال پرېږدي چې هلکه بس هسې په لا اله الا الله باندې جنت ته داخلېدل شته دي، نو لہذا نیک اعمالو باندې څه کوو، بس لا اله الا الله ووایي هسې جنت واجب شو. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وی چې داسې مه کوه. نو نبی علیہ السلام فخلهم، بیا نبی علیہ السلام وفرمایل چې زه بس پرېږده، دا زیر شته د دغه خلکو دپاره، خو د دې د وجې نه چاته مه بیانوه چې هسې نه خلکه نیک اعمال بیا پرېږدي.
نو لا اله الا الله ویل د الله د وحدانیت گواهی ورکول دا دومره لوی عمل دی چې د دې له وجې به انسان الله پاک جنت ته داخل کړي او د ده دپاره جنت واجب شو. امام بخاری رحمت الله علیه یو روایت ذکر کوي ادخله الله الجنة على ما كان من العمل، چې چا لا اله الا الله وی الله به جنت ته بوځي چې د ده عمل هر څنګه ای بای غیزان لکار دی خو الله به جنت ته داخلي. نو معلومه شو چې د لا اله الا الله ویلو دومره لوی زور دی چې رب العالمین په انسان جنت ته داخلي. نو په نیکو اعمالو کې ډومبی عمل ستا دا دی چې لا اله الا الله وایه، هر ځای کې چې په زړه کې م وایه او په ژبه باندې م وایه او په زړه کې دا ایمان هم ساته چې الله یو دی، هغه سره څوک شریک د عبادت نشته دی. امام بخاری رحمت الله علیه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر کوي چې پاغي کې د لا اله الا الله ویلو سره د یو څو نورو نیکو اعمالو تذکرم ده چې د هغې له وجې به انسان جنت ته داخلیږي. من آمن بالله و برسوله، چا چې ایمان راوړه په الله او د هغه په پیغمبر باندې، و اقام الصلاة او مونځ یې وکړه، و صام رمضان او د رمضان روجې یې ونیوې، کان حقا علی الله ان يدخله الجنه، په الله باندې د دې انسان دا حق دی چې دی به جنت ته داخلي. رب العالمین ذمواری اخلي داغه انسان او داغه حق په ځان باندې راړي چې کوم انسان په الله او داغه په پیغمبر ایمان وروړي، منځونه کوي، روجي نیسي، نو رب العالمین باندې دا حق دی چې دل رب الله پاک جنت ته داخلي. څوک چې په رب العالمین او داغه په پیغمبر باندې ایمان وروړي، منځ پابندۍ سره کوي، د رمضان روجي نیسي، نو رب العالمین وعده ده چې داسې کس به زه جنت ته داخلو. نو دا نور نیک اعمال شو چې ما تاسو ته مخې ته کېښوستل. دریم نیک عمل چې په هغې باندې به انسان رب العالمین جنت ته داخلي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسته وکړه، نبی علیہ السلام ما ته فرمایل یا ابا سعید، ای ابو سعید، ابو سعید خدری یاد ساته، من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا وجبت له الجنه. دریم عمل دا شو چې چا اسلام او ایمان راوړه، مؤمن شو، په دې ایمان باندې دی راضي شو، په دې خوشحاله شو چې لکه زه خو مسلمان یم، الله به دې جنت ته داخلي. څوک چې د رب العالمین په رب کېدو باندې او اسلام په دین کېدو باندې او په محمد صلی الله علیه وسلم په رسول کېدو باندې راضي شو، یعنی د زړه سره دا درې واړه څیزونه ومنل، د الله پاک ربوبیت، د اسلام حقانیت او د محمد صلی الله علیه وسلم رسالت، دا درې واړه څیزونه چې چا د زړه نه ومنل نو وجبت له الجنه، د دې سړي دپاره جنت چې دی نو هغه واجب شو. همدغه شان رسول الله مبارک یو بل روایت دی ابو داود شریف ذکر کړی، رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. زه یو سړی وی چې زه په دې باندې راضی ما چې الله زما رب دی، زه په دې باندې راضی ما چې اسلام زما دین دی، زه په دې باندې راضی ما او خوشاله ما چې محمد صلی الله علیه وسلم زما پیغمبر دی، نو وجبت له الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي د ده دپاره جنت واجب شو، دی به جنت ته خامخا داخلیږي. نو دا الفاظ خو به تاسو چرته نی ویلي، خو نن یې ووایه چې رضیت بالله ربا. که چا له عربۍ کې نه ورځي داسې ووایه چې زه په دې خبره باندې راضي یم چې رب العالمین زما رب دی، و بالاسلام دینا، زه په دې خبره باندې راضي یم چې اسلام زما دین دی، و بمحمد رسولا، زه په دې خبره باندې راضي یم چې محمد صلی الله علیه وسلم زما رسول دی. دا الفاظ ووایي او دا د زړه نه ومنې. نبی علیہ السلام فرمایي چې وجبت له الجنه، چا چې دا الفاظ ووي او د زړه نه یې ووي د دپاره جنت واجب شو. دا یو بل عمل شو چې د دې له وجې انسان جنت ته داخلیږي. دا د نیکو اعمالو تذکره ما تاسو سره شروع کړې ده. بل د دې نه وروسته څوک چې رب العالمین سره په ذات او په صفاتو کې بل څوک شریک جوړ نه کړي او په داسې حالت کې دی وفات شي، نو داسې کس به جنت ته داخلیږي. دا یو بل نیک عمل شو چې جون داسې تیر که چې الله سره په ټول جون کې څوک شریک جوړ نه کړي په ذات او په صفاتو کې. امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیه متفق علیه حدیث دی،
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خپل ګران صحابي حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه ته فرمایل من لقی الله لا یشرک به شیئا دخل الجنه. څوک چې د الله سره په داسې حالت کې ملاقات وکړي چې د هغه سره څوک شریک نه وي جوړ کړی، داسې کس به په یقیني توګه جنت ته داخلیږي. سویه نبی علیہ السلام فرمای من لقی الله لا یشرک به شیئا دخل الجنه. کوم سړی چې د رب العالمین سره په داسې حالت کې ملاقات وکړي چې د رب العالمین سره په ژوند کې څوک شریک نی ګرځولې، دا کس په جنت ته داخلي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمای ما ورته عرض وکړ چې د الله پیغمبره خوښه ده نه چې زه لاړ شم او د دې خبرې د خلکو ته خوشخبري ورکم چې یلکه دا جنت ګټل ور ډېر آسان کار دی، داسې ژوند تیر کې چې د الله پاک سره څوک شریک مه ګرځوئ، بس دې سره به الله تاسو بخي. نبی علیہ السلام ورته فرمایل لا انی اخاف ان یتکلوا. نه ګورئ چاته وایم ځکه که ته دې خلکو ته د دې خبرې زیری ورکړې نو زه یریږم چې دا خلک به د الله پاک په امید او په مهربانۍ اعتماد وکړي او نیک اعمال به پرېږدي. ګورئ نه داسې ورته پرېږده چې خپلو نیکو اعمالو کې لګیا وي. نو معلومه شوه قدرمنو چې جنت ګټل آسان کار دی. دقه اعمال سړی خپل کړي نو دا سړی به جنت ته داخلیږي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ دا حدیث ځان سره پټ ساتلی و، چاته نه وي، ځکه نبی علیہ السلام ورته فرمایل چاته مه وایه. خو چې کله وفات کېده نو د وفات نه لږ وخت مخکې حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ دا حدیث خلکو ته ذکر کړ، دې دپاره چې هسې نه علم ما سره پټ پاتې شي او زه ځان سره یوسم. بس هغه وخت کې نبی علیہ السلام فرمایلی او ما دا خبره پټه ساتلې وه، خو د پیغمبر حدیثو نو د خلکو د خوشحالولو دپاره زه دا حدیث ښکاره کومه. نو دا حدیث حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي. دا دومره مضبوط حدیث دی چې امام بخاری او امام مسلم دواړو ذکر کړی دی. نو معلومه شوه چې د رب العالمین سره کم سړی څوک شریک جوړ نه کړي نو دا یو دومره بهترین عمل دی چې رب العالمین به ده لره جنت ته داخل کړي. د جنت د داخلېدو په اعمالو کې یو بل عمل چې کم دی چې د هغې د وجې به رب العالمین خلق جنت ته داخلی، هغه د رب العالمین او د هغه د پیغمبر اطاعت او فرمان برداری ده. څوک چې د الله او د رسول اطاعت او فرمان برداری کوي داسې کس به جنت ته داخلي. او دا قرآن ذکر کړي سورة الفتح آیات نمبر 17 ومن یطع الله ورسوله. څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر تابعداري او اطاعت وکړي نو یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. الله پاک به جنت ته داخل کی، داسې جنت چې د هغې جنت لاندې به نهرونه بهیږي. او ومن یتوله یعذبه عذابا الیما. څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر د تابعدارۍ نه مخ واړوي نو هغې له به الله پاک دردناک عذاب ورکړي. نو معلومه شوه چې هغه نیک اعمال چې د هغې له وجې انسان جنت ته داخلیږي په هغې کې یو نیک عمل د الله او د هغه د پیغمبر تابعداري او فرمانبرداري ده چې الله څه وایي دا وکړئ نو هغه دی کوي، چې پیغمبر څه وایي دا وکړئ نو دا دی کوي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا. نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایل زما هر یو امتی به جنت ته داخلیږي مګر هغه کس به جنت ته نه داخلیږي چا چې انکار وکړ. صحابو ته تپوس وکړه د الله پیغمبره یا رسول الله ومن یعبا، دا انکار کوونکي څوک دی، څه مطلب، څنګه انکار وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من اطاعنی دخل الجنه. چا چې زما تابعداري وکړه نو خو به جنت ته داخل شي. ومن عصانی، او چا چې زما نافرماني وکړه فقد ابا، نو دا دې سړي انکار وکړه، سرکشي یې وکړه. نو زما اطاعت چې چا وکړه نه به جنت ته داخل شي، خو که زما اطاعت چا ونه کړه، سرکشي او انکار وکړ، دی به د جنت مستحق نه ګرځي بلکې د دغه نافرمانۍ په وجه به رب العالمین دی د عذاب د جهنم مستحق وګرځي. نو معلومه شوه چې د جنت د داخلېدو په اعمالو کې یو عمل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رب العالمین تابعداري ده. من اکل طیبا وعمل فی سنة وامن الناس بوائقه دخل الجنه. چا چې حلال رزق وګټه، په سنت طریقه عمل وکړو او د ده د ضرر نه خلق په امن کې شو، دا سړی به جنت ته داخلیږي. بل ځای کې رسول الله مبارک فرمایي من تمسک بالسنة دخل الجنه.
چا چې زما سنت په مضبوطیا سره ونیوه یعنی عمل یې پې وکړو دا سړی به جنت ته داخل شي. نو معلومه شوه چې هغه نیک اعمال چې د هغې له وجې انسان جنت ته داخلیږي په هغې کې یو عمل د رب العالمین او د هغه د پیغمبر تابعداري ده. مونږ او تاسو د نورو اعمالو سره سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رب العالمین تابعداري وکړو چې د هغې کوم احکامات دی هغه مونږ او تاسو پوره کړو، مونږ او تاسو به جنت ته داخل شو. خلاصه د ټولو خبرو دا د قدرمنو چې انسان به جنت ته اله داخلیږي چې دې دوه کار وکړي، یو ایمان راوړي یو اعمال صالحه وکړي. ایمان مې تاسو ته ایکسپلین کو، د هغې وضاحت مې وکړ، بیا مې تاسو ته بعضې هغه اعمال ذکر کړل کوم چې د نیک اعمالو لاندې راځي چې د هغې له وجې به انسان جنت ته داخلیږي. څه نور هم دي انشاءالله العزیز هغه به وړاندې پروګرامونو کې ستاسو مخې ته ایږدم. د رب العالمین نه دعا غواړو چې الله پاک دې مونږ او تاسو د جنت مستحق وګرځي. الله دې مونږ او تاسو سره د عفو معامله وکړي او الله دې په مونږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. د پروګرام وخت پای ته رسي انشاءالله العزیز تاسو سره په بل پروګرام کې بیا حاضري کیږي. تر بل پروګرام ستاسو لخوا اجازه اخلم چې هر ځای کې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.